خوا باندې سړو ورپسې ګلۍ کې به یې خالي غږ سو دوی به بیا په کور کې پټه خلاصولې. اوس دا بل طرف څنګه د ښځې غږ سړی پټه خلاصي. خو لیکن دا ده چې دغه انسان به روب ختم شي او روب دا معنا ده ته خپلې ښځې ته یې هغه به تا په خوله باندې نه کړي که هر څه ورته یې هغه به نه مني. مال دا ډېګونه ولې نه بندوي دا خو ښځې د ده پلان نه مني. ما 15 منټه اجازه راکړې زه به دې تاسو وایم دا دې بیا راځي خو وډنګوي. خو دا ده داسې وایي چې ما کې نرتوب ختم ده نه ستا هغه را باندې زورورې دي ښځې ښځېتوب را باندې زورورې دي نرتوب ځان غاړې ځان ورته د غږ رسم کولی. حالانکې موږ او تاسې خو سره عزیزان یو قریبان یو په یو بل باندې به درمل کېږو په یو بل باندې به خوا بدوو. د چا په کور کې بیمار وي باید د خپل ځان چې کوم د هغو سره دردمن وګرځوو. قسم درته کومه په دغه خبره باندې سړی بد ښکارېږي. اوس به تا د نیمۍ خلک به دا دا ملا ولې دا خبرې کوي دا به چېرې سره یو خو نن سره یو ځای یو نن به سره یو دا که دغه ډېګ اول دې مات کړي وي قسم ده دا ګناه کبیره ده. که یې ملا غږوي په والله ګناه کبیره ده که یې اجي غږوي ګناه کبیره ده که یې فقیر او پولیس غږوي ګناه کبیره ده که یې اجي غږوي ګناه کبیره ده. دا ډېګونه دا بلاوي په نیمو نیمو شپو باندې بیا قسم درته کوم هغه ګانې بشکیایي د خدای په ذات مې قسم ده چې سړی هر وي چې په چا کې لږ غیرت وي په والله بیا له خپلې ښځې څخه شرمېږي. هغه الفاظ بشکیایي څه نه څه سړی خو لږ د خپل غیرت رامخته کوي. دا په نیمه کور کې بیماران وي د چا زړکدن وي څوک په سهار باندې څوک په سهار باندې او دا قسم درته کوم دا ما په کتاب کې لیدلي دي خو کتاب والله یې که راته معلوم وي چې کومه ناوی کور ته په حرامه طریقه باندې راله دا کتاب لیکلی چې په والله که بیا تر اخري پورې په دغه کور کې بیا خوشحالي راغله دا به دا په حرامه طریقه باندې جلا کېږي. نن یې موږ او تاسې په شرونیو باندې په ډېګو باندې راولو پنځمه ورځ بعد بیا د هغې ښځې او د هغې مېړه بیا بل حال وي د هغه کور او د هغې زور او د خوښې په مابین کې بیا بل حال وي. ولې هلته بیا یې ملا صاحب دوا وکړو ملا صاحب تعویض وکړو ملا صاحب دا وکړو په اوله ورځ په حرامه طریقه راوړه دا ورځ نه لیدله. دغه ډېګونه او بله ګوره دا مسله زده کوي دا د شپې څوک په ټاکۍ الوځوي 11 بجې باندې په 12 بجې باندې دا انسان ډېر کمزوری شی ده. بعضې کوچني مؤمنان وي دا ویده وي په خوب باندې هلته دوی خوب ویني هلې د په ټاکۍ تګ سي په دغه ټیم د انسان روح قبض کېږي. یو انسان چې د ګوره مړ کړو دا خونکاره سولې خونې د تا په غاړه باندې ده یو انسان بل انسان د دا نه ایست دا ولې کوي دا خو حرام کار ده. دا نن مې لا چا ته ویل مال هغه ډول چې ډنګاو به یې موږ دا ناروا ده دا ګناه کبیره ده نن دا ور جایز ده هر څوک یې ووایي د یوه په ځای باندې 3 ډولونه راوړئ خو لیکن دغه دا ډېګونه او دا مردارې بدلې دا پوچ الفاظ دا قسم په خدای چې سړی په کور کې ناست وي چې لږ غیرت لري په والله بلا زه خو قسم په بلا شرمېږم سړی د خپلې ښځې څخه شرمېږي. داسې الفاظ به دې ګانو کې سره یایي کم سے باید سړی خپلو ښځو د سر اخلاص کې زیاره یو دین ده اسلام ده قرآن ده که د انځوره څخه خوند اخلي نو داسې وکړه د اسلام په طریقه باندې به یې راواده کړو د اسلام په طریقه باندې به یې کور ته راوړو تا به هم خوند ځینې واخلي موږ به هم خوند ورڅخه واخلو په کور کې به هم خوشحالي وي او که 15 ورځ بعد په کور کې پرې خانۍ جوړوې نو بیا یې دا رقم راواده. الله رب العزت دی په دغو خبرو باندې اول ما ته بیا تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب دا څه خبرې چې درته وکولې په دې منبر باندې درته ناست یم دا د پیغمبر علیه السلام نه دا د الله تعالی کور ده د خدای په ذات مې قسم ده په دې زړه باندې درد وي په والله بلا خوا هم در باندې بدوي په خپل ځان هم قسم د خوا بدوي په تاسې هم په والله بلا خوا بدوي د زړه له درجه په والله بلا دا خبرې ده نور داسې نه ده ځانمې خلک به وایي چې دی به رسېدلی ده والله که رسېږي موږ تر تاسې قسم د کمزوري یو تر تاسې قسم د عمله یو تر تاسې ډېر کمزوري یو خو لیکن دا ده چې که تاسې په ما کې یو نقصان ولید زه خو والله بلا که خوا بده که جمعیت به خوا چا راته ویل قسم به بلا به شکرې ادا کړم خو لیکن دا ده موږ او تاسې ټول سره عزیزان یو ټول قریبان یو باید چې داسې د خیرخواهي خبره یو بل ته وکړو چې د آخرت هم سمه شي د دنیا هم سمه شي د خپل کور اتفاق او د خپل کور په مابین کې مینه او محبت هم پیدا شي. الله رب العزت دا خبرې ټولې موږ او تاسې باندې عملي وګرځوي.